بس کراچۍ کې کوم دې دومره غلط حالات دي دومره بد حالات پښتانه راځي چې وایي موږ د خپل ملګرو تاسو کوو څنګه چې دا هغوی سره زیاتې شوې دي کاروبارونه بند شوي دي یقینا چې ظلم دی زیاتې الحمدلله پښتون چې په کوم علاقه کې په کوم ځای کې باندې کې دی به د امن پیغام ورکوي دی به امن پرست دي زمونږ الحمدلله د علاقه هغه هر یو والي د کوم علاقه زمونږ سره هندوان اوسېږي نو اوسېږي معاشره کې هندوان اوسېږي د دنیا ته ورشه د دنیا هندوان اوسېږي سیکان اوسېږي زموږ سره په معاشره باندې مېلې کې زموږ سره سیکان ناست دي عیسایان زموږ سره په دې معاشره کې اوسېږي لیکن چېرته به تاسو پښتون نه جامه راپاڅېدلي او په دې سیک به ګزار کړي په دې وجې نه ته سیک یې او زه پښتون یم یا زه مسلمان یم او ته سیک یې یا زه مسلمان یم او ته هندو یې یا زه مسلمان یم او ته عیسایي نه چېرته به داسې نه شي یا زموږ سره په دې معاشره کې زموږ سره دا پنجابیان اوسېږي زموږ سره سندhiان اوسېږي دغه شان په هر ځای کې چې وګورو لیکن چېرته به دا ونه وي بلکې عزت یې نور هم څه وایي زموږ خلک څه وایي ویل دا مېلمه دی د عزت پکار زموږ دا مسجد دی دغه شان هر مسجد والا دلته چې څوک په اردو کې اعلان وکړي نو یار हमसे फोटो गुम हो गया है किसी ने चोरी किया है वही गलत तक राशि वो हर सड़े वो तो पैसे हो रहे हैं लेकिन अब फ्रॉड है जरूर वो चाराना बटवा वाली का चाराना जब वाले जो हमारे मदद वगे हर सड़े मदद गए हर सड़े वो तो महिला सब अच्छे से कमजा ना उठे बल्कि बाजार की सुना पंजाबियान बड़ी तरफ मानसी जुमना से दसेब नाराजी सुन सिंधियान नाजी बड़ी बड़ी लेके जुम बदे लाभ के सुना कारोबार नहीं तभी फल को सुना तो पंजाब वाले सिंसरा कारोबार ने लेकिन चरता यो तुम बड़ा खबर नहीं करी जो भाई सब दुनिया में नदी वो जैसे जैसे रसूल को जाते को मना ऐसे खबर नहीं दर्शाई नदी वो जना साथ दे मीडिया में सभी बातें पूरी दुनिया दे वो पैगाम वर्क वाला जो बहुत मतलब सी कि उनने दादा अमन को हम के दे द अमन को हम के दे और द अमन यो के वारदा छत्ता वो तुमना सिने हाँ देव कष्ट हो जिला देव कष्ट जुलम करी जाती करी दावे मकान दादा चीज सामिया हुकूमत दावे माकली पैरी होगी देव कष्ट हो जिला लखन को कारोबार न तबाकोल वसंतों मुफ्तदा हर जगह में बता कराची की हैदराबाद की पसंद की मतलब जुगुनी की कारोबार न गए और देव कष्ट बदले हो जिला دهوا خلق کاروبارونه تبا کول دا خلق چې کوم دي زندگی دا ټول سیستم دا ګډوډ ټول چې دی وجنا چې ته پښتوني د دې وجنا مزه ستاسو هر څه ګډوډ کو لہذا انتظامیه ته پکار دا چې په دې خبرو باندې د سوچ وکړي فکر وکړي اسنه کدا جنگ ونه پکو دا کوم پرسته دا جنگ ونه پکو الله دې نه الله دې مملکت پاکستان باندې زموږ په وطن باندې معمولی وخت کې نقصان هم نه راولي معمولی سخت دې نه راولي لیکن پاکستان بیا تباہ والا ځکه چې پاکستان کې څه د دې پښتنو د وجه نه الحمدلله د پاکستان امن یو دفاع ده دا پښتانه دې لري چې بیا په ورورګي او جوړ تاسو دې راځي انډیا له پر کې چلے وای دوی کوم څنګه په دې خبره باندې پښتنو आवाज جوړ وکړي سوشل میډیا هم استعمالو سوشل میډیا په ذریعہ باندې دا خبري کمرانو تر رسول وکړي چې د پښتون سره ظلم او زیاتی کیږي کوم څه د ظلم او زیاتی دي بند کړی شي لیکن دې په دې اندازه باندې حواله ورکول وکړي دغه څه بازي په خلاصي کړی دي چې را سنديانه د ګاډو لپاره کوس کړی دي هغه یې ارمان کړی دي بند کړی دي او له څه ځای ورکړي دا اوس خبره نه ده ځکه چې بابو کوم کوی څه فرق بیا په امن ختم شو او محبت بیا ختم شو نه یو شړې په ظلم کې موږ درس دالې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرفنا واعف عمن ظلم تاسو معاف کړئ هغه سړی کوم چې تاسو باندې ظلم بکار دا چې به په دې خبرو لا منفي سوچ نه ورکو بلکې پازیټیو سوچ ورکو چې زموږ په دې وطن کې حالات خراب نشي الله رب العزت دې زموږ د وجینا چرته دې ملک پاکستان زموږ د وطن د نقصان نه رسي الله رب العزت دې زموږ په وجه باندې دې وطن په فایده ورسوي هر سړی دا سوچ وکړي چې زه هغه کار وکړم چې زما دې وطن د باندې خیر رسي